د بصرې گورنر ښځه مړه شوله. اول شپې ورته 400 حافظان د قرآن راوغوښتل چې دې باندې تاسو د قرآن تلاوت کوئ ټوله شپه. یو صلوات واسطه شپه شوله، حافظان د سترګې غړوي، خوبونه ورباندې راغلل، امن کابر وشلیدلو، ښځه یې بهر راوغورځول. دویم شپې ته یې 800 حافظانو ته راوغوښتل چې دیني به د قرآن تلاوت کوئ. زه دا کیسه دې دپاره کوم چې قرآن، المونځ، روژه، خمس، زکات، امر بالمعروف، نهی عن المنکر دا هغه وخت کې پیدا کوي چې کله د اهل بیتو سره مینه شته ده. که اهل بیتو سره د مینه نشته، که لمنځونه کوي، که روژې کوي، که خمسونه ور کوي، که زکاتونه ور کوي، د جنت خوشبو به نه کسي. خدای جهنم سره جوړولو نه که دا ټوله دنیا د علي ولایت باندې راجمع شوي وي. که جهنم جوړ شوی دی د علي دښنو دپاره جوړ شوی دی. دویم شپې 800 حافظان راوغوښتل، ښځه یې خاښه کړله، نیمه شپه شوه، بیا یې ښځه راوغورځوله. دریم شپې 1200 حافظان د قرآن راوغوښتل، بیا یې ښځه راوغورځوله. یو سپین ږیری و د ښکاس ته راغلو، گورنر ته راغللو، ورته یې دا قرآن یې دې علاج نه دی. خو یې دې علاج څه دی؟ دې چې لاړ شه بغداد کې سندی ابن شاهق زندان کې یو قیدي دی، هغې ته ویل شه، هغه نه پوښتنه وکړه، هغه به ته علاج وکړي. چې کله بغداد ته راغللو، زه به دا درته وایم چې سپیان کله در پایې کې کوزېدل ستړي شول. چې کله راغلل، ورته یې چې د بصرې گورنر ښځه مړه شوې دی، ځمکه د ځای نه ویر کوي. وام امام د ورته یایي لاړ شوی کربلا ته، د حسین روضې نه لږه خاوره راواخلئ، د قبر څلورو کنجو کې واچوئ.